شاهد افریدی وای که زما په وس کې وروا بستر کې پټ کړي وي او شاهین افریدی مې د پاکستان टी20 کپتان جوړ کړو. شاهد افریدی یو ځل بیا د شاهین افریدی حواله سره یو اهم بیان جاری کړی د خو شاهد افریدی چې کلم د شاهین افریدی حواله سره بیان جاری کړي نو خلک به تنقید کوي چې دا د استاد زوم دی لور دی په وادر نو زکه تر د سایډ اخلي چونکه دا وخت تاسو وګورئ د پاکستان د टी20 کپتان حواله سره چې کم خبرونه راځي نو بابر اعظم له خدای سم کپتانی نه ور کوي. سلمان علی هغه د کپتانی قابل نه دی نو بیا سلمان علی هغه کپتانی نه او د بابر اعظم د کپتانی نه ډراپ کېدو نه پس چې غټ ډیزروینګ کلاړي دی هغه شاهین افریدی دی محمد رضوان دی او فخر زمان خو خیر چانسز کم دي خو شاهین افریدی او د محمد رضوان د کپتانی چانسز سیوا دي لکه محمد رضوان اور شاهین افریدی د کپتان جوړېدو فیصله چې کم دیغه کې دی شي خو زیاته فیصله چې کم دی کې دی شي ډیر خلک وایي چې او هغه سلمان علی هغه टी20 کپتان پاتې شي یا ډیر خلک دا خبره هم کوي ډیر میډیا سورسز دا خبره هم کوي چې کې دې شي کپتانی د سلمان علی هغه نه واغشتل شي او محمد رضوان ته ورکړل شي. نو کچره بابر اعظم کپتانی ته تاسو نه دا کوي دا بابر اعظم نه پس چې غټ چانس لري غټه مطلب چې کم قابل دی د کپتانی هغه رضوان او شاهین افریدی دی نو په دې وجه باندې شاهین افریدی دا بیان جاری کړی دی کچره مانه تاسو کې یا د ما پلاس کې اختیارات ما بستر کې پټول او شاهین افریدی باندې टी20 کپتان جوړولو دا چا ویل دا شاهد افریدی ویل دي چونکه په شاهد افریدی باندې دا شاهد افریدی په فیور کې چې د کم بیانم جاری کوي نو خلک په تنقید کوي خو شاهد افریدی وایي چې دا وخت د टी20 بیسټ اپشن چې کم دی بهترین انتخاب چې کم دی هغه صرف او صرف شاهین افریدی دی. لستاسو په خیال باندې کپتان رضوان پکار دی که شاهین افریدی پکار دی که شری سلمان علی هغه کپتانی نه ډراپ کوي نو نیکسٹ د टी20 کپتان لستاسو په خیال باندې شاهین افریدی پکار دی او که محمد رضوان پکار دی. دې حواله سره کمنټ لازمي کوي خو دې نه مخکې هم شاهد افریدی د شاهین افریدی حواله سره بیانات جاری کړي وو چې خلکو په عمدہ تنقید کولو چې ته د خپل زوم سایډ اخلي یا ته غواړې چې ستا زوم زیات وخت په ټیم کې تیر کړي یا ته خپل خو اوس کچري تاسو د شاهین افریدی کرنٹ پرفارمنس تاسو ګورئ نو داغه پیس هم ریکور شوی دی یعنی سپیډ داغه سپیډ هم ریکور شوی دی. د انډیا خلاف لاست टी20 میچ کې شاهین افریدی 145 پورې بالونه کړی دي او صرف یو نه درې صدور بالونه هغه په 145 کې کړی دي او ایوریج چې کم داغه سپیډ 138 140 141 په دې کې باغه بارونه کول چې کم سپیډ سره وکړو 138 سره وکولو نور خو بیا سلووان خو سو کې 115 سپیډ سره کوي 120 سپیډ پورې سلووان کیږي خو شاهین افریدی په خپل پرفارمنس کې په خپل بالنګ کې ډېر غټ امپروومنت راوسته دي پیس هم ریکور شوی دی سوینګ اوټ سوینګ چې کم دی خو پیچ کنډیشن پورې خبره ده خو دستاتو په خیال باندې شاهد افریدی دا خبره ټیک ده کنه چې شاهین افریدی टी20 کپتان جوړول پکار دي کنه دستاسو دی حواله سره سره ده تاسو خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ دغه چې تاسو هم پته ولګي چې تاسو څوک کپتان لیدل غواړئ رضوان شاهین افریدی بابر اعظم چانس خوشتره نه بابر اعظم خدای کپتان جوړای نه یا سلمان علی هغه دی واپس د टी20 کپتان جوړ شي کنه کمنټ لازمي وکړئ.